أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. بدي آيات كلمة الله رب العزة د جنگ احد هغه منظر ذکر کوي چې څه د وجې نه صحابه کرامو ته شکست ملاو شوی او ظاهري عالم کې د جنگ په ابتدا کې صحابه کرام بالکل کامیاب او فتح ورته ملاو شوي وه او کفارو ته شکست فاش ملاو شوی و، لیکن د څه د وجې نه صحابه کرام او هغوی ته بیا دومره نقصان ورسېدل د کفارو د طرف نه. اصل کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احد دپاره د صحابه کرامو صفونه په خپله باندې برابر کړل او دې میدان د احد د یو دره راغلي وه، د دوو غرو په منځ کې یو لار وه، هغې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 50 صحابه کرام داسې ودرول چې هغه په تیر ویشتو کې ماهرین تیرانداز صحابه کرام او د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د هغوی امیر جوړ کړو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هدایت هم بیان کړ که چېرې موږ ته فتح ملاو شي بیا به هم تاسو د دې ځای نه راووځئ نه او دا کفار میدان د جهاد نه وتښتي بیا به هم تاسو دې ځای نه راووځئ نه، حتی چې مال غنیمت په تقسیم کې موږ لګیا شو بیا به هم تاسو راووځئ نه. لیکن کله چې د احد جنګ شروع شو او صحابه کرام خپل بهادري خپل شجاعت سره کفارو ته یو عظیم شکست ورکړ چې په هغې کې د بهادرۍ تعریف د تاریخ په کتابونو کې حضرت ابو دجانه رضی الله عنه، حضرت علي رضی الله عنه چې دی په بستر فهرست او کفار یې ډېر زیات باقاعده هغوی ته نقصان هم ورسولو او هغوی د میدان د جهاد نه وځغلول. دغه ټیم کې د کفارو امیر چې و دا حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې په دې ټیم کې د اسلام کې داخل شوی نو چې کله میدان د جهاد نه لاړل صحابه کرام په دې خبره باندې مطمئن شو چې کفار وتښتېدل، موږ د فتح ملاو شوه، نو د کفارو د دوباره حملې وغیره نه دی په غفلت کې شو او په زړه کې مطمئن شو، خوشحاله شو چې موږ الله پاک مدد او نصرت سره کفارو ته په درېیم کال باندې بیا شکست ورکړ چې په دې کې د کفارو نیم تعداد تقریبا 250 کسان دا د غرب د شا اړخ نه راتاو شول په همغه دره او لاره باندې او دغه ټیم کې په دې دره کې چې د 50 کسان مقرر شوي وو، دې کې د 11 کسانو نه علاوه نور ټول میدان د جهاد ته او د پیغمبر علیه السلام ذات ته راغلل
او هغه مال غنیمت کې مصروف شول دی صرف 11 کسان هلته کې پاتې شول چې دوی ویل چې پیغمبر علیه السلام خو موږ ته فرمایلي وو چې تر څو پورې ما تاسو ته نه ویلي که جنګ ختم هم شي تاسو به راخوځئ نه لیکن د 11 کسان نه علاوه چې کوم 39 کسان هغوی ویل چې جنګ ختم شو او د جهاد میدان بالکل د کفارو نه خالي شو هر څه ختم شول صحابه کرام مطمئن شول مال غنیمت راټولول شروع دي نو موږ څه کوو دلته کې مقصد زموږ پوره دی نو 39 کسان د دې نه رالل او مال غنیمت کې مصروف شول چې شاه علاق نه 200 کسانو لشکر د کفارو د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په امارت کې دغه درغه باندې رالل 11 کسان صرف صحابه کرام پاتې نو بیا د 11 کسانو چې په غفلت کې وي او په زړه کې مطمئن وي چې هر څه ختم شول جهاد ختم شو صرف د پیغمبر علیه السلام حکم ته انتظار دی کفار اسب لاړل نو په دې ناغرستیا کې 200 کسانو چې حمله په دې 11 کسانو باندې وکړه نو بیا دغه ټیم کې دی کمزوري شو حتی چې یو کافر د پیغمبر علیه السلام مبارک ذات په غاړې باندې وویشته هغوی مبارک غاښونه شهیدان شول مخ مبارک زخمي شو حتی چې پیغمبر علیه السلام بېدمه شو او په ځمکه باندې راپرېوته او دې کفارو کې د شیطان یو ملګري آواز وکړو چې پیغمبر علیه السلام هغه شهید شو لہذا صحابه کرام باندې د آواز ډېر ناشنا ولګېده او د دې ناشنایي د وجې نه بیا کفارو په صحابه کرامو په ډېر نقصان ورسېدل حتی چې اویا تنه شهیدان شول د پیغمبر علیه السلام د وفات د خبره صحابه کرامو باندې ډېره درنه ولګېده چې دې کې پیغمبر علیه السلام به ذات خود آواز وکړو چې الی عباد الله انا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے دا اللہ بندگانو ما طرف تراشد دا اللہ رسولی یعنی ژوندی او صحابه کرام پیغمبر علیه السلام طرف ترال دا هغوی دفاع وفرمایله د هغې نه پس صحابه کرام په اطمینان کې شو پیغمبر علیه السلام ډېر زیات دي چې کوم دی نو ملامته هم کړي چې تاسو بغیر زما د اجازت نه راغلئ او بلکې یو روایت کې راځي چې ډېرو پکې ابو سفیان ته لاړل او ویې ویل چې موږ ته خط راکړه د امن پیغمبر علیه السلام وفات شو بس موږ د ستا ملګري یو موږ ته د امن خط راکړه پیغمبر علیه السلام په دې باندې ډېر ملامته کړ نو دی بیا جواب کې عرض وکړو چې موږ خو واورېدل چې تاسو شهیدان شوئ نو الله پاک دا آیت کریمه نازل کړه چې د پیغمبر د دنیا نه تک څه ناشنا خبره نه ده د دې پیغمبر نه وړاندې 1,000 انبیا تېر شوي کم او بیش هم لاړ دي د دنیا نه همیشه نه دي راغلي نو که دا پیغمبر د دنیا نه لاړ شي نو آیا تاسو به د دین نه واپس کېږئ او تاسو به دې کفارو منافقانو سره بیا سمجوتې کوئ د دې د زورنې دپاره آیات کریمه نازل شو چې داسې به نه کوئ نو په آیات کریمه کې دې واقعي طرف ته اشاره ده او دا هم مبارک آیات دی چې کله پیغمبر علیه السلام د دنیا د تشریف یوړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ که چا وویل چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی نو ګورئ توره مې لاس کې د سر مو د تن نه جدا کوم او دا خبره به نه کوئ دا زیات عشق او محبت د وجې نه او ډېر صحابه کرامو ذهن دا خبره سمجھ کې نه راتله ابوبکر صدیق رضی الله عنه چونکې د صبر او د استقامت یو عظیم غر و هغوی صحابه کرام ټول رایوځای کړل او یو مضبوط تقریر یې وکړو او په هغه تقریر کې دا آیت کریمه هم باقاعده تلاوت کړه عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل چې دا آیت کریمه چې کله ابوبکر صدیق صاحب په خطبه کې وویل او د دې هغه وضاحت او مفهوم او تفصیل بیان کړ
نو داسې لګېدل وایي چې دا آیات کریمه اوس نازل شو د دین وړاندې موږ ته نو پته نه وه او زما د خپو نه راپرېده ځمکه وتښتېد او زه په خپل ځای باندې راپرېوتم کېناستم او ذهن مې دا خبره تسلیم کړه چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه تشریف